وی صورت ملک د اذان او اقامت د اذان او د منځ په دوران کې ویل شي تلاوت د پاره سو وخت خاص نشته چې کلم ته تلاوت کې کلم کول شي نو په هغه وخت کې تلاوت کوه صورت ملک او صورت بقره هر وخت کول شي په عمره کې مې وخت نه دی کټکړي او ایزه بیا لاړم ریاض ته الته مې وخت کټک کور کم سړی چې عمرو کې چې څنګه د مروان روزي نو دله پکار دادی چې دلته کې د سر اخري دا افضل ده او کنه خري نو د درې می حصہ د ټول سر نه دی بس داس یو بندومره وختوالي د ذمہ فارغ شوا خو کده حرم حدودو کې دی داونه کده حرم نه بار قوته او بیا درته یاد شو 12 غنټو کې دنه واپس راغی بیا هم خیر د صدقه ورکا او کلاړي روز در باندې 13 شنو پتا دم واجب شو اغه دم به تم د حرم په حدودو کې ورکه کتب یا نشرات له خپل یو وکیل مقرر کا سوق عمره لذي سوق حج لذي یاره ما باندې دم واجب شوی او دا پیسې وخت زما طرف نه ته دم ورکا نو هغه هم اغازه کې کوي او کبیا د الله وسعت در کو بیا لاړي هغه دم دوباره بیا ته اغازه کې ورکا ناپاکو اوبو باندې ودس کړي او پته نه و بعد کې پته ولګی دا چې کله په ناپاکو اوبو ودس دې کړي وي او منځ دې کړي وي بعد کې خبر شوي هم په هغه منځ به بیا دوباره کې هغه منځ ستانه دی شوی د منځ قضایي دی راوړه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د جماعت نه پس ته دعا ثابت ده او د قبولیت وخت هم ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه صحابه کرامونه دا شانت تابعینونه موجم الکبیر کې لیکل شوی دی عبد الله ابن زبیر سے وی یو سړی مونږ کولو د مونږ نه پستوي هغه په مونږ دوران کې هغه لاسونه اوچت ک وی ما اورټه چې مکه وداسي وی دا الله رسول د مونږ په دوران کې دعا نه ده ثابته چې کله به مونږ وکړو دا غینه بعد به دعا کوله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی د مونږ نه بعد دعا غوسته د الله سوچت کړي دي نو دې ته سړی هغه یو سنت مستمره ورته نشي ویل یو مستحب عمل له کم سړی چې کوي نو هغه ته بدعت نه دی ویل پکار او چې کم سړی نه کینو هغه رټل نه دی پکار دوانه ثابت دي دوانه قسمه کولې شي دا بعض خلک د یو سو خبره مستحبات والا رونی سي دین د کشمیر جنگ ته جوړ کی یاره ته په غلط اخره کې پیور سوي ته کافر او ته کافر دی خبر نزان ساتل پکار دی دین کې اسانتیا راغلی دا اسانتیا خلکو ته وړاندې کړي اختلاف د علماء رحمت ته خودي هدا پورمنا چې وسړي باندې د کفر فتوی ولګي روډ اکسیډنټ شوی یو الک رانه وفات شوی دا غي خاندان خو مونږه معاف کو نو یا د دې مخ کې سو حکم دی ګوره کله یو سړی بغاړي باندې ته سوق اول نو په عاقله د اغي په خاندان باندې د دیت ته عادیت دی بیا ور کوي یا اغي سره مصالحت شي اغي تیر شپګوله کته والی زماف مې کې نور خو په دې سړی باندې کفاره شته د کفاره د شپې تر روزه به دا سړی نشتی د دې معافي ګورې نشته چې کله دا سړی په وجود باندې باقی سالم وي د به د شپې تر روزه خامخانی سي یو جنې سره زو واده کول غواړم او دا هغه جنې پلار مړ د مور کونډه د زما پلار هغه سره نکاح کول غواړي د هغه مور سره نو یا کیږي ور سره ځکه چې د دې جنې پلارم جدا دی مورم جدا ده نو کستا پلار هغه سره نکاح وکړه د جنې سره نکاح وکړه کې خبر نشته کول شي سلور رکعات سنت نیت می تړلې او جمع ودرېدا نو 2 رکعات می وکړه نو زبا بیا د وکم ک سلور وکم سلور رکعات سنت بکې د دوه خو نه شو د خوستا په نفلو کې شمار شو امام صاحب د ماسختن په منځ کې سورته فاتحه سره سورت نه دی ملو کړي او بیا بعد کې سجده سهو وکا کورې ک امام صاحب هغه د پاره خو پکار دا چې سورته ملو نه کو هغه رکوع ته لاړه رکوع کې ورته یاد شنو دل پکار دا چې دی واپس را پاسي د دې صورت ملو کې بیا د دوباره رکوع کې رکوع نه بعد چې کله سجدو کې سلام سرخی سجده سهوا دیو کې یو دا صورت ته خو که هغه ته بالکل یاد نه وي ډایرکټ لاړ شي هغه الته کې منځ پوره ک نو اخره کې کده سجده سهوا او کنو د منځ او شو منځ په خپل حالت کې صحیح دی بیا د دې منځ دوباره اعاده کولو ضرورت نشته دی والدین وفات شوی دی هغه د پاره عمره کوم نو د دې اجر به ماته ملاويږي ګوره کم سړی چې عبادت کوي هغه ته خو اول خامخه اجر ملاويږي ځکه ته مشقت اوچته عبادت کې پیسې دې لګولې دي نو تا ته به د هر یو قدم په بدل کې خامخه اجر ملاويږي او چې والدین لکه نو د دې هغه څومره برکات دي ثمرات یا والدین ته ملاويږي
سنتو کې پهلنی 2 رکعاتو کې چې سورته فاتحه سره صورت ملو کې نو دویم دا چې کم دریم او سلورم رکعات په دې کې هم سورته فاتحه سره صورت ملاوي په سنتو کې سلور رکعاتونه ګوره ډکوي زمون خلق په غلط فهمه کې پراته دي اغه دم د فرض په شان دي چې پهلنی 2 رکعاتو کې د سورته فاتحه سره صورت ملاو که باقی بس سره سورته فاتحه وینه دا غلط دی په سلور واړو رکعاتونو کې که سنت کې کنفل کې پټولو کې با سلور رکعاتونه ډک کې سورته فاتحه سره با صورت ملاوي دا پتا لازم ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين إله العالمين ایمانم نصیب کی الله سمره گناهونه را نشوي دي پنیک اجون را تبدلو ګرځي الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانونو نه مو ساتي یا الله د حاضر ډول ټوله د ایمان په نور باندې منوره کی یا الله د چا سہاجات دستغیب نه ولا پورو ګرځي الہ العالمین مونږ ټول ته بار بار د حرمین او شریفین سعادت نصیب کی دا غد سمره ظاهری باطینی برکات تی مونږ ټول ته مال اعمال کی الہ العالمین د بار بار تلو اسباب را ته مهیا کی یا الله مونږ ټول ناراضی شي الله دا سي راضي شي چې کلم ناراض نشي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.